السلام علیکم ورحمت الله. د حکومتي وزراو د طرفه او د صحافیانو د طرفه د مولانا فضل الرحمن سے په بیان باندې تنقیدونو باران وشو او د دوه درې ورځې مکمل تور باندې د اغي چې کم تنقیدونه او د اغي جواب جمعیت والا کم ورکړی دی الحمدلله عوام زیات ورکړی دی وس د عوامو د رد عمل د وجنه مختلف هغه صحافیان چې کوم یا هغه وزیران چې کوم یا نور کسان د سیو چې هغه د تنقیدونه کړو نو هغه واپس هغه خپل تنقیدونه او مذمتونه اغستل شروع کړي دي وجه دار چې خو عوامي رد عملو او بل دا چې هغه وکړه چې مولانا صاحب چې کوم بیان کړه او یو غنټه بیان او موږ دغه یو څو سکند بیان واورید او هغه باندې مسلسل چې دغه تنقیدونه او مذمتونه وکړل نو چې کله هغه خبر شو چې مولانا صاحب کوم مقصود د یو غنټه بیان نه نو هغه څه شه ده هغه چې وکړل هغه واوریدل نو ظاهره خبره ده هغه د خپل بیاناتونه مذمتونه رجوع خامخا کوله نو الحمدلله ډیرو کسانو رجوع کړی دا او دا بکیږي نور بم کوي الحمدلله خو اوس یو کار نن وشو چې د صوبایي کم وزیر دی د سند شرجیل میمن اغه نن مازیګر بیان ورکو د مولانا صاحب د بیان په مذمت کې او هغه باندې تنقید وکړو نو زما خو په ذهن کې یو خبر رااله چې یاره د سند حکومت چې دا بيخي وده یعنی مولانا صاحب بیان درې ورځې مخکې کړی دی او د نن دغه مذمت وکړو حالانکه اوس واپس خلکو خپل بیانات اغستل شروع کړل او د نن مذمت وکړو نو معلومه ده شو چې دا خو یو دو د سنه نو خبر او اوس ورته د واتس اپ هغه بیان چې دی په واتس اپ باندې هغه بیان لګل شوی دی او یا په واتس اپ ورته میسج ورکړی شوی دی چې وایي ته مذمت وکړه هغه نن کتلې دی نو لہذا دینه معلومه ده شو چې څنګه کوم کارکردګي د صوبایي حکومت دا هغه مکمل اوده ده نو چې ودای نو ظاهره خبره د سند او د کراچي چې کم حال دی نو هغه عوام ټول په خپل باندې ني نو خبردار چې مولانا صاحب سره الحمدلله د مولانا کارکنان ولاړ دي د مولانا ابابیل ورسره ولاړ دي د پاکستان پورا قوم او پورا عوام ورسره ولاړ دي نو مولانا صاحب هغه چې کوم بیان کوي هغه مخکې ورسره دوه درې کاله سوچ کوي مولانا صاحب وړو کې سړی نه دی مولانا صاحب ډیر زیرک سیاستدان دی هغه چرته هم د خبره نه کوي چې هغه د قانون او د دایره نه بهر خبره ای هغه چې کم خبرم کوي هغه د آئین کې دنه په قانون کې دنه خبره کوي واقعي چې تاسو هغه یو غنټه بیان واوري نو تاسو ته پته ولګي چې مولانا صاحب په دې کې د ملک پورا گمبیر مسایل چیړلې دي او هغه باندې خبره کړې ده عوامي حقوق بیان کړې دي د عوامو لپاره خبره کړې ده هغه د پښتونخوا د کده پنجاب د کده سند د بلوچستان د ټولو لپاره معاشي لیول باندې خبره کړې بدامنۍ باندې خبره کړې دغه شان حکومتي نه اهلي باندې خبره کړې ده د نور ادارو چې کوم دایره کار دی په هغه باندې خبره کړې ده د مداخلت باندې خبره کړې ده مداخلت ما کوي نو دا خو خبره ده هر سړی په دې پوهیږي یو کس د دکان کې ناشته د بل دکاندار راځي او هغه په دکان کې ځای کار لري نو دا دکاندار ورته نه وي چې دا زما دکان کې تاسو کې کار ولر خپل دکان کې کار لره حالت کار کوه نو دا عوام په دې باندې هر سړی یعنی هر ځي شعور کس په خپل دایره کار باندې پوهیږي په خپل دایره کې کار کول غواړي او کار کول پکارم یغیله مولانا صاحب بس صرف دغه خبره کوي او دا د نن نه کوي د 13-50 کالونو مولانا صاحب دا خبره کوي او بار بار کوي چې یاره تاسو هر یو د ادارې د پکار دي چې په خپل دایره کې په خپل دایره کار کې خپل کار کوي دا غي نه راوځي کم کسان د خپل دایره نه کوم اداره د خپل دایره نه وزي او بهر طرف ته زی په بل نورو ادارو کې کار لري نو ظاهره خبره ده هغه د ملکی نظام ریاستي نظام هغه به تاسو نسکیږي نو د مولانا صاحب دغه یو نقطه عوام خو الحمدلله په هغه باندې پوه شوې دي خو د عوامو نه علاوه چې کوم اصل مقتدره خلک دي هغه ته پکار دي چې په دې باندې نظر ثاني وکي په دې باندې غور او فکر وکي چې هر مولانا صاحب دا کوم نقطه چې بیانې آیا د قابل غور دا کنه دا ظاهره خبره ده چې صحیح نیت نیک نیتي سره په سوچو کی او کینی پی نو ان شاء الله امید ده چې د مولانا صاحب بیانات به هغه د دوی لپاره فائدمن ثابتېږي نقصان ده به نه ثابتېږي ځکه چې مولانا صاحب په ډېر موقعو کې هغه د ملک لپاره سیسا پلای ہوئی دیوار پشان ودرېدل دي او ملکی بد امنی هغه په امن سره بدل کړی دا د دهشتګردۍ خلاف چې د مولانا صاحب ودرېدل دي خپل جماعت دغه دهشتګردۍ نه بچ کړی د خپل کارکونان بچ کړی دي حالانکه د یو وخت چې پاګه کې مسلسل نظریاتي خلک چې هغه بل طرف روانو د بندوق طرف ته اسلحه طرف روانو هم مولانا صاحب کارکونان واحد داسې خلکو چې هغه چې دغه بغاوت طرف ته تل دار ریاست په مفاد کې نه دي او ریاست هغه مولانا صاحب یقینا چې 100% په دې کې د مولانا صاحب کردار دی مولانا صاحب دغه ریاست بچ کړی دی او نو لہذا ریاستي ادارو ته پکار دي چې مولانا صاحب په بیان باندې هغه تنقیدات بغیر وجه نه کوي بلکې هغه په مثبت انداز باندې علي ان شاء الله ادارو ته هم فائدې او ملک او ریاست ته هم فائدې ډیر مننه جزاک